السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، نن زه یو اهمي مسلې او ډېر زیات چې کوم مهمه مسله دی د هغې حوالې سره ستاسو توجه غواړم او هغې مسلې طرف له ستاسو توجه مبذول کول غواړم. چونکې دا خو موږ ته پته دی چې د رمضان مبارک ډېره مقدسه ډېره محترمه میاشته ده او په دې میاشتې کې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو د نیک اعمالو ثواب اجر ثواب هغه په لسچن باندې کړی دی، د یو په لسچن باندې په داسې مقدسې میاشتې کې، په داسې محترمې میاشتې کې او د عظمت والا میاشتې کې هم د دې په آخر کې چې یوه شپه راځي چې هغه ته ویلی شي لیلة الجائزه. احادیث مبارکه کې د انعام شپه ورته ویلې شوې دي چې په هغې شپې باندې الله تبارک وتعالی طرف نه مسلمانانو ته د هغو تلاوتونو، د هغو ذکرونو، د هغو فکرونو، د هغو د صدقو، د هغو د نفلونو، د هغو د تراویح او د سره سره د دوی د روزو ثواب ورکولی شي. هغه ته لیلة الجائزه د انعام شپه ویلې شوې دی او موږ ته د اخته شپه وایي. عزیزانو، دومره مقدسه دومره محترمه شپه ده. په دې شپې د عباداتو حکم دی، په دې شپې د الله تبارک وتعالی نه د مناجاتو د غوښتلو حکم شوی دی. په حدیثو کې راغلي دي چې په دې شپې کې تاسو د الله نه غوښتنه وکړئ، الله ته وژاړئ، په الله باندې خپل ځانونه معاف کړئ. او دغه آخري عشره چې دې ته د جهنم نه د خلاصېدو عشره ویل شوي. په دغه عشرې کې دغه آخري شپه چې مقدسه او ډېره محترمه شپه ده او لیلة الجائزه ورته ویل شوي دي کې زمونږ قوم زمونږ قوم مشران وي او که کشران وي، یوه ډېره غټه چې کوم دی ګناه ترنه سرزد کېږي او ډېرې غټې ګناه کې مبتلا دي. زمونږ څو کلونه زه ګورم چې دغه کار کېږي، باوجود دا چې حکومت په پابندي لګولې ده. هغه مسله، هغه ګناه، هغه د هوایي فایرونه کول، هوایي ډزې کول. عزیزانو، هوایي فایرینګ کول، هوایي ډزې کول یا فایرینګ کول د دې څومره نقصانات دي که لږ غوندې سوچ وکړي. یو کم عقل انسان په دې پوهېږي چې د 10 منټو خوشحالي دپاره هوایي فایر کولو د وجې نه څومره ماشومان یتیمان کیدی شي، څومره ماشومان د پلار د محبت نه محروم کیدی شي، څومره میندې د بچیانو نه محروم کیدی شي، څومره کورونو کې اور مړ کیدی شي، څومره کورونو کې د اختر خوشحالیانو په ځای باندې غمونه ویرونه پیدا کیدی شي. چېرته دا سوچ کړی دی هغو کسانو چې هغه د 10 منټه د لږ وخت خوشحالي دپاره خرمستي د وجې نه هغه هوایي فایرینګ کوي، ډزې کوي. او که دا سوچ چېرته وکړي نو دا هم د دې ګناه نه د بچ کېدلو دپاره کافي دی. خو بیا هم په مختصر پیغام کې دا درته غواړم چې د هوایي فایرینګ 5 نقصانات دي، 5 ګناهونه دي. په هغه کې اوله ګناه چې کومه دی هغه دا دی چې هوایي فایرینګ یو لایعنی، یو فضول او یو عبث کار دی. او په اسلام کې مسلمانانو دپاره دا حکم دی چې هر عبث، هر فضول او هر لایعنی کار نه د ځان وساتئ شي. حدیث کې دی من حسن الاسلام المرء ان ترک لایعنی. د مسلمان شان دا دی چې هغه د لایعنی عبث کارونه ځان وساتي. نو چې کله دا یو کس هوایي فایرینګ کوي په دې روژې مقدسې میاشتې کې، نو ګویا دا یو عبث کار، فضول کار کې مخته دی، نو یو غټه ګناه کوي. او هوایي فایرینګ، هوایي ډزې کول د 5 ګناهونو او 5 د دیني او اخلاقي نقصاناتو باعث ګرځي. هغه کې اول نقصان دا دی چې دا هوایي فایرینګ کول دا یو عبث فضول کار او د مسلمان شان په حدیث کې دا بیان شوی دی چې من حسن الاسلام المرء ان ترک لایعنی، چې هغه به لایعنی او فضول کارونه ځان ساتي. او په داسې مقدسې میاشتې کې، داسې محترمې میاشتې کې بیا د جهنم نه د خلاصېدو والا چې کومه عشره دی، آخري عشره چې دې کې د جهنم نه د خلاصېدو اعلان کېږي، په داسې عشرې کې، دومره محترمې عشرې کې دا فضول کار کول نو د بې نور هم زیاته ګناه ده. نو دا اول ګناه شو. دویم ګناه او دویم نقصان دا دی چې دا معلومه شي دا عبث کار دی، نو عبث او فضول کار باندې پیسې خرج کولو ته فضول خرچي ویلی شي.
او په اسلام کې د فضل خرچي باندې هم ډېر وعید راغلی دی او فضل خرچ کسته په قرآن مجید کې د شیطان ورور ویلی شوی دی. ارشاد ربانی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. لہذا دا دویمه ګناه شوله، دویم نقصان شولو. دریم نقصان دا دی چې کله ډزې هوایي فایرینګ کیږي نو ګوند چون کې واقعي چې کوم د مریضان هم موجود وي، د زړه مریضان هم موجود وي، ضعیفان هم موجود وي، بوډاګان هم موجود وي، نو هغو ته ترې تکلیف کیږي. نو دا دریمه ګناه دا چې دا د ایذای مسلم د مسلمان د تکلیف رسولو باعث ګرځي. او په حدیث کې خدا د مسلمان شان بیان شوی دی چې کامل مسلمان هغه دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې هغه د لاس د هغه د خولې نه او د هغه د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف ونه رسي. څلورمه ګناه دا دی چې په داسې نازک حالاتو کې چې د دنیا ټول کفار یهود و هنود پاکستان ته مخ شوی دی او د هغو چیرې چمچې هغو سازشونه کوي پاکستان خلاف. بل طرف په کشمیر کې انډیا په مسلمانانو باندې ظلم شروع کړی دی. نو داسې په وخت کې داسې نازک حالات کې ګولۍ او کارتوس چې هغه د سامان آلات حرب او د سامان د جنگ د سامان نه ګرځي، د دې حفاظت کول پکار دی. د ابو داود شریف کتاب الجهاد کې حدیث دی الله رسول فرمایي واستبقوا نبلکم، چې تاسو خپل غشي د غشو د حفاظت هغه وخت کې غشي دی وخت کې کوم دغه توپک شو یا کارتوس شولو د دې حفاظت حکم راغلی دی. نو دا ځای کول دا څلورمه ګناه شوله. پنځمه ګناه دا دی چې په داسې وخت کې چې حکومت په دې باندې پابندي لګول دی، جرم یې ګرځولی دی، باقاعده دا جرم ګڼلی شوی دی. بل طرف له اسلام دا وایي چې کله حکومت وقت او حکام بالا حکمران یو داسې شي باندې پابندي ولګوي چې اسلام پابندي لګولي، نو په هغه عمل کول پکار دی او هغه شي نه ودرېدل پکار دی. او که هغه شی وکړي نو ډبل جرم شو. د شریعت هم مجرم، د ملک قانون هم مجرم. دا پنځه ګناهونه دي، پنځه نقصانات دي. لہذا دینه زیات دینه نور هم داسې زیات ګڼ شي د دې نقصانات دي، د دې دینی معاشي اقتصادي اخلاقي نقصانات شته دي. لہذا دې اجتناب کول پکار دي. الله تبارک وتعالى د مقام ته د دې باندې عمل کول توفیق نصیب فرماوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.